چې د چا په مخ باندې داغونه وي، د چا په مخ باندې چاپونه وي، د چا په مخ باندې هغه د تیار سرو داغونه وي، د چا په مخ باندې دانی وي هغه ختمې شوي د هغې داغونه وي او هغې ډیر علاجونه کړي خو ټیکېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نن نسخه او ټوټکه د هغه خویندو او وروڼو دپاره ده، د هغه نوجوانانو د هغه جینکو دپاره چې چاته په مخ باندې هغه د داغونو مسئله چې د چا په مخ باندې داغونه وي، د چا په مخ باندې چاپونه وي، د چا په مخ باندې هغه د تیار سرو داغونه وي، د چا په مخ باندې دانی وي هغه ختمې شوي د هغې داغونه وي او هغې ډیر علاجونه کړي خو ټیکېږي نه. د هغې دپاره ما ډیره اسانه یو ډیره مجربه یو ښایسته او ډیره مطلب دا چې زه به ووایم چې ډیره یو نایاب نسخه هغه راوړې ده او داسې نسخه ده چې هغه ستاسو په کور کې هم هغه تاسو ته اویلیبل ده، کولی شئ په اسانه باندې موندلی شئ چې کومه څیزونه پکې لګي. نو دا یاد ساتئ چې تاسو به یو ګیلاس هغه د میخې هغه پی راواخلی، یعنې د میخې شوده به راواخلی او دا شوده به په اور باندې کیدی او په اور باندې به دا مطلب ګرموئ تر دې پورې چې دا نیم پاتې شي او نیم د دې نه هغه پاخه شي. بیا به داسې کار وکئ چې تخم بکاین ورته وایي، بیکیاڼه ورته وایي، زمونږ په ژبه کې ورته شنډۍ وایي. هغه په ارامۍ شنډۍ چې کومه دانې نیسي، دانهداره شنډۍ، د هغې تخم به راواخلی او دا تخم به ښایسته ښکلی هغه میده کوي، صفوف به کوي. بیا به دغه صفوف دغه میده تخم په دغه شودو کې واچوئ، ښایسته به دا هغه حل کوي. یو قسم کریم به د دې نه جوړ شي، هغه به د شپې د ماسخوتن چې کله تاسو اوده کیږئ نو په ټول مخ باندې هغه تاسو ولګوئ. دا عمل چې کوم دی نو دا به جاري وساتئ تقریبا هفتې پورې، 10 ورځو پورې، 11 ورځو پورې دا به جاري وساتئ. انشاءالله هر قسم چاته تکلیف وي، د مطلب داغونه وي هغه لرې کیږي نه، د دانو داغونه دي، د تیارسري داغونه دي هغه د مخ نه لرې کیږي نه. د الله په فضل و کرم سره به الله تعالی رحم وکړي، د دې نسخې سره به دغه داغونه ستاسو د مخ نه دغه چاپونه د مخ نه لرې شي. نو دا د هغه وروڼو دپاره، د هغه خویندو، د هغه جینکو، د هغه هلکانو دپاره چې د کومو په مخ باندې داغونه دي او چاپونه دي هغه نه لرې کیږي، دا نسخه دې استعمال کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.